د نور ورځو چې مثلا ته زر توبې وباسې او په دې ورځو کې چې یو ځل دې رب ته ویل چې زما ربه زما توبه د نن نه وروسته به زه ګناه نه کومه، دا د نورو ورځو د زراو توبو نه د یوې ورځې د دې ورځو توبه بهتره ده. په دې ورځو کې چې الله ما او تا باندې د همیشه راوخېجوله څه به کوو پکې په دې د ټولو نه خاول دا خبره واوره چې هر یو نیک عمل ته توجه وکړه. په دې ورځو کې هر یو نیک عمل قرآن را واخلا، ذکر کوا، د خپلوۍ د خیر ساته، د خلکو سره ښه کوا، نفقې کوا، د خلکو په منځ کې جوړې راوله، د خلکو نه تکلیفونه ختم کا، خلک خوشحاله کا، خلکو ته دعوت الله قرآن او حدیث ته راوبله. هر یو نیک عمل دا دی ناشنا سیزن دی، هر یو نیک عمل ته توجه وکړه. بس خو ځینې اعمال داسې دي چې هغې ته لږ ډېره توجه پکار ده. د ټولو نه اول خدا خبره ده، زما او ستا د ټولو نه اولنۍ خبره ده چې ټول کال په ما او تا باندې په ګناهونو کې تېر شوی دی. د ټولو نه اولنۍ خبردار ده ډېره ښایسته ورځې د باندې د تېرېږي. د نن نه داسې عزم وکړه الله ته، یا الله ما چې په دې ټول کال کې څومره ستا نافرماني کړې ربه، د نن نه سره دا وعده کومه چې نن نه وروسته به زه ستا نافرماني نه کومه زما ربه. الله په قرآن کې فرمایي ما ته چې چا توبه ویستله یو ځای کې نه فرمایي، یو ځای کې سورة قصص کې رسي فرمایي فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. ایمان راوړه، عمل وکړه او رب ته توبه وباسه. ستا رب وایي که دا کارونه دې وکړل نو ګورې دنیا کې به هم کامیاب شي او په آخرت کې به هم کامیاب شي. په نور وخت کې د توبې استلم خوند کوي، خدا دا دې ورځو توبه. امام مجاهد وایي د نور ورځو چې مثلا ته زر توبې وباسې او په دې ورځو کې چې یو ځل دې رب ته ویل چې زما ربه زما توبه د نن نه وروسته به زه ګناه نه کومه، دا د نورو ورځو د زراو توبو نه د یوې ورځې د دې ورځو توبه بهتره ده. او الله دا توبې خبره چې کوي ما او تا ته چې د هرې ګناه خاص یو ګناه ته سوچ مه کوه. څوک چې په هر ګناه کې اخته الله ما او تا ته وایي دې ټولو ته وایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله فرمایي زما ټولو بندگانو زما د رحمت نه منه امیده کېږئ، ستاسو رب داسې وایي چې زه ټول ګناهونه معاف کوم. بس او الله فرمایي سورة فرقان کې الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنا. زه دومره مهربان یم که تا ما ته په صحیح توبه ویستله ستا بدیانې زه په نیکو بدلوم. بس ما او تا به څومره ګناهونه په دې کال کې کړي، ما او تا که په اخلاص توبه الله ته ویستله په دې کال کې چې ما او تا څومره ګناهونه کړي هغه به الله په نیکو بدلوي. دا په قرآن کې دي ګوري. او دا چې ما او تا د قیامت په ورځ ولاړ شو د الله مخې ته داسې حدیث دی انسان به د خپلو نیک اعمالو کې داسې اعمال بېموزي چې ده به نه یې کړي. دا ولې؟ د هغې وجه داسې ده چې ما او تا که صحیح توبه ویسته الله په قرآن کې وایي زه د انسان بدي په نیکو بدلوم. سورة نور کې الله فرمایي مؤمنانو ته مؤمنانو چې څه شوي دي هغه شوي دي، خو یو خبره واورئ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا مؤمنانو طول الله تتوبوا بس الله تتوبوا واسي أيها المؤمنون جميعا لعلكم تفلحون. عرض داو اول خبر بزما استادای وای که څوک حرام خور دی، که څوک بے حیا دی، که څوک په شرک کې اخته دی، که چا بل سی او سود خور دی، که چا هر یو ګناه د چا خپلویانې کټ کړي دي، د چا په منځ کې نورې خفګانونه دي، چا هر یو ګناه کړي اول نه نن نه رسېد ورځې ډېرې مزیدارې دي. ستا رب تا ته وایي ما ته توبه وباسه، ما او تا ته رسې وایي اول نه به نن نه دا عزم کوئ انشاءالله چې الله ته به توبه وباسو. دویمه خبره
دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسي خصوصي فرمایلی په دې ورځو کې خو زما ته هر یو نیک عمل قبول دی الله وی. خدا عبد الله ابن عمر حدیث دی امام طبرانی راوړی چې په دې ورځو کې سبحان الله ډیر وایا، الحمدلله ډیر وایا، الله اکبر ډیر وایا. نور عبادت هم خبره خو په دې ورځ کې دا عبادتونه دا سبحان الله الحمد په دې تتاوان نکېږي. حدیث کې راغلی دا الله نبی فرمایي د کال د ټولو ورځو نه بهتره ورځ چې الله ته په دې کې عمل ډیر محبوب وي هغه څه دي؟ دا الله ورځې دي. بیا نبی علیہ السلام وایي فاکثروا فیهن من التسبیح والتکبیر والتهلیل. دا الله نبی فرمایي سبحان الله پکې ډیر وایا، الحمدلله پکې ډیر وایا، الله اکبر پکې ډیر وایا. بس زنه دسي عبادتونه دي، زنه دسي سنت دي چې خلکو نه پاتې شوي دي. یو په هغه سنتو کې چې خلکو نه پاتې شوي دي هغه سنت دسي شي هغه د دې ورځو په ذکر د دې ورځو الله اکبر ویل. د دې ورځو دا زما استاد نبی زما استاد صحابه دا هغه د دې ټول امت د نیک اعمالو دا طریقه وا چې هغه ټول به د کار کاوه چې په دې شپه ورځو کې به ډیر ذکرونه او خاص کر تکبیر به ډیر زیات و. امام بخاری باب تړي په دې مسله باندې چې دا ورځ یې باندې کله رانه صحابه طریقه وکړه. صحابه سالک ابن عمر، صحابي څوک لکه ابو هريره رضی الله عنهما دی بلال بازار ته او په بازار کې فیکبرانی ويكبر اهل السوق بتکبیرهما. دی په بازار ته لاړو په بازار کې ویل الله اکبر الله اکبر او د بازار ټول خلکو به سره په یو ځل باندې الله اکبر وایي. که وسه په سنت او عملو کو دا زمنګ دسي وخت دی خلق په تکیلی شي لیونه مو وې دسي. ډیر خلق دسي کوي چې صرف په فرض مانځه پسې الله اکبر وایي او هغه به د عرفه په ورځ باندې د سار نه شروع کوي. دا خبر یا ساتل غواړي د الله نبی خپويږي په دین باندې، صحابه په دین باندې خپويږي. دا تکبیر یوازې په لسمه او نهمه ورځ پورې خاص نه دی، دا تکبیر یوازې په مانځه پورې خاص نه دی. هر د الله سورځي کینې هم تکبیر وایا، چې روانم تکبیر وایا، چې ملاسم تکبیر وایا، سړی دې موي خزر دې موي. ولی میمونه د محمد رسول الله بیبي رضی الله تعالی عنها امام بخاری وایي وکانت تکبر مونی بم الله اکبر و اغم د رسول الله بیبی وا. دا د خزر پارم دا عبادت ته. وکن النساء خذ بعد عمر بن عبد العزيز د ابان ابن عثمان نشاط الله اکبر و د خزر پارم دا سنت د رسول الله دی. دا ورځ چې دا تکبیر دی یا د ذکر دی دا د سړو د پاره یوازې عبادت نه دی، دا په فرض مانځه پورې مخاص کوا. په هر ځای کې د الله د نبی صحابه او عبد الله ابن مسعود په هر ځای کې رسوا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. امام مصنف د ابن ابي شيبه هغه د دې صحابینه په صحیح سره نقل کړي چې د الفاظ وایا کنه فارسی کې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. امام ابن تیمیه وی وهو المنقول عن اکثر الصحابه، اکثر صحابه بدسي الفاظ ویل. یو بل صحابي دی د محمد رسول الله عبد الله ابن عباس هغه بدسي ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر واجل الله اکبر على ما هدانا. دسي وایا. یو بل صحابي دی د محمد رسول الله سلمان فارسی هغه بدسي ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیره. کتا ته د الفاظ یادېږي خدا او کله تر یادېږي دا الله اکبر خو هر مسلمان ته یاد دی دا الله اکبر وایي او پارځي کې وایي. پسنه حدیث باندې چې عمل وکي دا خبر یاد ساتل غواړي.
زنه د سنت د رسول الله وی 400 په عمل کوي د دې ثواب شته دا خبر سیدا خدا یاد ساته د سنت چې خلکو پری خودي او عمل په نه کوي په دې باندې چې عمل شروع کو په یو حدیث کې هغه حدیث د سند په لحاظ سره کمزورې د معنا په لحاظ سره صحیح دی چې د الله نبی فرمایي من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد د یو سنت د ژوند کولو د وجنه د 100 شهیدانو ثواب د الله درکوي یو شهید له په جنت کې 100 درجې دي او تا چې د نبی یو سنت راجمع کوي ژوند دې کو پلار چې د نن د ځان سره د سوچ وکړه چې ځان سره دې ګوته کې د سیو څه شی واچو چې دا خبره ته یادای چې گاڑی تخیج هم په زور وای الله اکبر الله اکبر چې پلاری رواني عمر بن الخطاب په دومره په زور تکبیر وا چې کله به مینا ته وروته داسې تکبیر به واچي د بنا خلکو ټولو به تکبیر وا فترتج اهل المنا د مینا والا دي خلک فترتج المنا د مینا به څنګه به پورته کو حتی کې چې بیت الله ته به आवाज راورسي د خلکو ته پته ولګی چې عمر راوته لري عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله په دې طریقه صحابي هم د دې طریقه کوله